د شپې به ډي سپي شب قدر راوتی و هغه په دې با ټارګټ اپریشن دی هغې کې زما په خیال چې یو یا دوه یا درې کسان دي او هغه ډي سپي صاحب راځي او د هغې نه د انګورو پیټی یا د هغې نه د امونو پیټی هغه راخلي او هغه الټه کوي. د اختیار د دې ځای ایسي سره دی د دې ځای ټیمې سره دی د سره هېڅ اختیار نشته ده چې موږ ته نور ډېرې زیاتې مسلې دي په هغې کې راهزني دې ټیم کې پټاپ باندې روانه ده او بل ورځ په موران کورونو کې یو هلک را روان موټرسایکل هم ترې واغېستو پیسې هم ترې واغېستلې او موبایل هم ترې واغېستو. په دننه بازار کې تجاوزات ته نه کې په دننه بازار کې زموږ یو ډسپنسري و هغه ورکه ده دغه ډسپنسري به هم تاسو را پیدا کوئ. په دننه بازار کې خلک د اوقافو په ځمکو باندې دوکانونه ساز کړي دي دغه به هم صفا کېته چېرې که تاسو ایس خرڅوئ که پوډر خرڅوئ که چرس خرڅوئ خو بازار کې به کار نه کوئ. زه تاسو بازار کې نه پرېږدم نو زه تحفظ تاجران د چوک زه جرنل سیکریم ما دته بار بار ویلي چې چوک کې مسله ماته جوړېږي دا رونه ما پسې راځي د بازار تاجرانو تاله پریس کانفرنس کړی دی هغوی د چوک د حالاتو نه نه دي خبر. ډي آی جي نه یا د آی جي نه یو مطالبه کومه چې دې سړي د وجه خپله قبله درست کړي. بل دلته په شب قدر بازار کې یو بله مسله ډېره په تیزۍ سره شروع ده چې ماشومان راځي او دلته په شب قدر کې آیس خرڅوي زنانه یا سړي ورسره د هغې د روکتام خو څه خبره نشته دی. د شب قدر کې انتشار جوړ شي افراطه پرې شروع شي او په دې کې آیس هم خرڅېږي او په دې کې د غلاګان هم کېږي په دې کې د ډکیتین هم کېږي او دا قصه بس په دې اپریشن باندې موږ رانیسو. بله په دې شب قدر کې زمونږ تاجر برادرۍ ته یو مسله راوچته شوې ده او هغه د ډي سپي صاحب د اړخه راوچته شوې ده چونکې ډي سپي صاحب سره ما په دې مخکې خوله والې ده او زما د هغه په ډېر لرې پورې تلي وایي چې ډي سپي صاحب ته چې کله اپریشن کوې په شب قدر کې ته راشه دا غریبانان خلک دي د شب قدر غریبانان دي دې ته خپل حد و حیا وایي چې ډي سپي صاحب ته چې کله اپریشن کوې په شب قدر کې ته راشه دا غریبانان خلک دي د شب قدر غریبانان دي دې ته خپل حد و حیا. چې موږ په تحصیل شب قدر ختم نبوت چوک کې ولاړ دلته یو مسله شروع ده هغې موږ د مذاکراتو هم سره ډېر زیات کوشش وکړو چې مذاکراتو سره وشي خو بیګا د شپې به ډي سپي شب قدر راوتی و هغه په دې بازار کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم دی اپریشن کوو د شپې نو هغه ټارګټ اپریشن دی هغې کې زما په خیال چې یو یا دوه یا درې کسان دي او هغه ډي سپي صاحب راځي او د هغې نه د انګورو پیټی یا د هغې نه د امونو پیټی هغه راخلي او هغه الټه کوي او دې بازار کې دا خلک دومره تنګ کړي دي او هغې ته وایي چېرې که تاسو ایس خرڅوئ که پوډر خرڅوئ که چرس خرڅوئ خو بازار کې به کار نه کوئ. زه تاسو بازار کې نه پرېږدم نو زه د ډي آی جي نه یا د آی جي نه یو مطالبه کومه چې دې سړي د وجه خپله قبله درست کړي. په شب قدر کې موږ ته نور ډېرې زیاتې مسلې دي په هغې کې راهزني دې ټیم کې پټاپ باندې روانه ده او بل ورځ په موران کورونو کې یو هلک را روان موټرسایکل هم ترې واغېستو پیسې هم ترې واغېستلې او موبایل هم ترې واغېستو. بل دلته په شب قدر بازار کې یو بله مسله ډېره په تیزۍ سره شروع ده چې ماشومان راځي او دلته په شب قدر کې آیس خرڅوي زنانه یا سړي ورسره د هغې د روکتام خو څه خبره نشته دی. دا چې کوم اپریشن کوي د دې بالکل یې موږ ملګري بالکل یې موږ ملګرتیا کوو خو داسې به نه کوي چې ټارګټ اپریشن وي. که تا ته یو سړی وایي چې یاره په دې پلانکي باندې ورشه اپریشن وکړه په دې ډنګري باندې ورشه اپریشن وکړه او تا ته یو سړی په دفتر کې لاپې او ډوزې ولي نو هغه سړي ته ووایه وایه ته ښکاره راشه او په دې چوک کې ودرېږه او ته ووایه چې دا کار غلط دی دا کار غلط دی او دغه کار غلط دی. دا په دې شب قدر کې د انتشار د جوړولو کوشش شروع دی چې یاره په دې شب قدر کې انتشار جوړ شي افراطه پرې شروع شي او په دې کې آیس هم خرڅېږي او په دې کې د غلاګان هم کېږي په دې کې د ډکیتین هم کېږي او دا قصه بس په دې اپریشن باندې موږ رانیسو. بله یو خبره زه دا کومه چې دا په کوم ځای ته دوی پټپات ونی دا پټپات نه دا لښتې دی زه به ورته ثابته کړم په میډیا باندې ورته دا خبره کومه چې راشه زه درته ثابتومه چې دا پټپات نه دی دا لښتې دی. پټپات خلکو په دوکانونو کې ګیر کړی دی په دننه بازار کې تجاوزات ته نه کې په دننه بازار کې زموږ یو ډسپنسري و هغه ورکه ده دغه ډسپنسري به هم تاسو را پیدا کوئ. په دننه بازار کې خلک د اوقافو په ځمکو باندې دوکانونه ساز کړي دي دغه به هم صفا کېته. ته چې کوم دی د فوټوسیشن دپاره د شب قدر غریب عوام تا تنګ کړي دي او په عذابې بیګا ورسره ما خبره وکړله ما ته وایي چې زه په تا باندې د خپله نوکري خرابوم ما د په دې چوک کې د دمکي راکړله. زه یو سیاسي سړی یم موږ د دې عوامو ډېر زیات پریشر برداشت کړو موږ وایو چېرې دا بازار بس ټیک روان دی او بازار به ټیک شي خو چې کله موږ وکتل چې دا خو ټارګېټډ اپریشن دی او هسې یو انتشار جوړولو دپاره څه کسان د سره ملګري شوي دي او هغه ورته وایي چې دا وکړو هغه وکړو بس قیسې روانې کړي دي. نو دا د دې حال نه ده کومه چې دا کوي. من خو نن دلته پریس کانفرنس وکړو چې
چې یاره په دې باندې به آی جي اکشن واخلي، په دې باندې به ډي آی جي اکشن واخلي، او هغه ته موږ ووایو چې ته ووایه چې خپله قبله درست کا. نو د قبله بالکل درست نه ده، دا ټارګېټډ اپریشن کوي. ته د منشیاتو خلاف کار ولې نه کوې؟ ته د راغزنۍ خلاف کار ولې نه کوې؟ ته چې کوم د ماشومان راځي وایس خرڅوي او دلته چرس خرڅوي، دلته پوډر خرڅوي، ته د هغې روکتام ولې نه کوې؟ تا سره دغه خلک میلاو دي، تا سره په دفترو کې ناست دي او هغې هم دغه کارونه کوي. لہذا موږ نن پریس کانفرنس وکړو، دا موږ یو قسم خبرداری ورکړو. بیا به انشاءالله کې خیري موږ 2 ورځې پسو په ایاجام هړتال هم دلته کوو، موږ به احتجاج هم په دې شب قدر کې کوو، او تر د هغې پورې بیا موږ ناست دي چې موږ د قبله درست کړي نه. او دا به زما د شب قدر غریب عوامو له دمکیانې نه ورکوي. زه یو سیاسي سړی ما یې دمکي راکړله چې زه په تا باندې خپله نوکري خرابوم او زه په تا باندې خپله نوکري. د دې خبرې څه مطلب او څه غرض دی؟ لہذا موږ قانون هم په لاس کې نه اخلو، موږ د دې ملک شهریان یو، موږ د آیین او د قانون لاندې سره خبرې کړې او بیا هم ورسره خبرې کوو. که ته اپریشن کې ته به ټارګېټډ اپریشن نه کې، ته به دا ملک څومره علاقې چې دي دا به ته بیا ټولې ګورې. او زه به انشاءالله کې خیر ډي سي لم ځمه، زه به کمشنر پېښور لم ځمه چې کوم تجاوزات دي دلته په هغې باندې خلکو دوکانونه اساس کړي دي. هغه نیر چې کوم دلته په شب قدر بازار کې پس هغې کې یو بلنډر شروع دی او هغې کې پیسې تقسیمیږي، د هغې روکتام خو نشته دی. خو غریب چابړي پیروش یا د ریړې والا ته هغه چې کوم دی په دې باندې مجبوره کې چې ته آیس خرڅوه، ته پوډر خرڅوه، توشکې کوه، دا موږ بالکل نه منو، دا موږ بالکل نه برداشت کوو. دا شب قدر زموږ دی، دا د شب قدر بچي، دا د شب قدر عوام دا زموږ دي. موږ به د دوی دپاره انشاءالله کې خیري په هر ټیم کې اواز هم اوچتو، هر وخت به ورله خبر هم کوو. د غټو ټرکونو دپاره دوی ته یو 200 ځل مو ویلي چې دا غټ ټرکونه تاسو بند کړئ، په دې بازار یې مه راپرېږدئ. دوی چې کوم دی موږ ته رشونه اساس کړي، په هغې باندې عمل درآمد نشته دی. د هغې نه بیا 500 او 1000 او 2000 روپۍ اخلي، دا چېرته ځي؟